پنځم ځلې من الجنة والناس به راوړم. په دې کې اشاره ده چې دا وسوسې اچي څوک نو دې ځای کې اوس هغه بیانوي چې دوه قسمه دي چې یو پیریر شیطانان او دویم انسانان. څه معنی؟ یو انسی شیطان دی دویم جنی شیطان. انسی شیطان کله کله د یو پیر په شکل کې راځي، کله د یو مولا په شکل کې راځي، کله د یو عام په شکل کې راځي. نو انسان به لیکن تا ته به غلطه عقیده ښیي، تا ته به بدعات ښیي، تا ته به ګمراهي ښیي، ته به حیران شې ورته. دا انسانانو کې دی لیکن دا شریر وسوسې اچوونکی دی. او جنی شیطان دا پټې وسوسې چې شیطان ښکاري نه. ځکه حدیث کې دی وایي نبی علیه الصلاة والسلام صفیه بیبي سه ولاړو د اعتکاف کې نو هغه راغلی وه. داسې یو ځای به یې تېروله، یو دوه صحابه تېر شو. الله نبي ورته ویل علی رسلکم ودرېږئ. چې ودرېدل ویل دا زما بیبي ده ګوره. نو هغې ویل چې موږ خو ویل نه انی خشیتو ان تقع فی قلوبکما شیئا. زه ویرېدلم چې ستاسو زړونو کې به څه وسوسه راشي. ولې؟ ان الشیطان یجري من الشیطان مجرى الدم. شیطان د انسان د وینې په رګونو کې ګرځي وسوسه اچوي. بل روایت کې دی چې د الله نبي وایي چې ما من احد الا وقد وکل قرینه من الجن. هر سړي باندې یو شیطان مقرر دی، یو ملائکه موسی مقرر دی. نو چا ورته ویلی د الله نبي تا سره هم دی؟ هغه ویل ولكن الله اعانني، لیکن الله ما سره په مدد کړی دی. نو فاسلم ازما غ اسلام راوړی. نو فلا یاتی مال نراځي نراوړي ماته الا بخیر مگر خیره. نو جنی او انسی شیطانان دا وسوسې اچوي.